أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين صدق الله العظيم. دین مخی آیت مبارکوں کی اللہ جل شانہ دا قرآن کریم حقانیت دا بیانولنا بعد دا فکر آخرت دا بعث بعد الموت ورز دا محشر چی پاغی کی دا اعمالو دا تللو ذکر دے تفصیل سره داغي ذکر فرمایل او بیا الله تبارک وتعالى د خپل نعمتونو یادګرنه هغه فرمایل چې تاسو زما نعمتونه یاد کړئ چې ما تاسو باندې نعمتو کو احسان میو کو په مخ د ځمکه باندې ما تاسو له زی درکړو د ستوګړې دپاره او دویم نعمت مې دا وکړو چې تاسو ته په دې کې کسب معاش د رزق انتظام مې وکړو خو ډېر کم خلک د تاسو نه شکر ګزار وي او پدی آیت نن چکم آیت مبارکہ منگا تاسو تلاوت کو پدی آیت مبارکہ کی آیت نمبر 11 کی یوبل احسان او د نعمت ذکر کئی چی ما پیدا کړی تاسو او بیا صورت میں در کړو تاسو ته او بیا دمر لی عزت او احترام او اکرام می در نصیب کو مسجود ملائکه می ګرځولې فرشتو ته می وی چې تاسو ته سجده وکړي او بیا د هغې په ضمن کې ټولو ملائکو سجده وکړه سوای د ابلیس نه چې هغه ونه کو نو هغه ته څومره لوی سزا میلو شو ستاسو د اکرام نکول په وجه باندې د الله د حکم نه د اعراض او د مخ اړولو په وجه باندې ولقد خلقناکم او یقینا پیدا کړی ما تاسو ثم صورناکم بیا مون شکلونه درکړی د تاسو ته ثم قلنا بیا دا هم ووري وی مونږه للملائکه ملائکتا اسجدوا لآدم سجدو کې آدم علیہ السلام تا سرخت کی په کرام سره آدم علیہ السلام تا فسجدوا نو سجدو کړه دوی الا ابلیس مگر ابلیس انکو لم یکم من الساجدین نو دی د سجده کوونکو نا ولقد خلقناکم مونږ پیدا کړی تاسو تخلیق د انسان دا په نسبت د نورو مخلوقاتو یو ډیر عجیب و غریب انداز کی الله تبارک و تعالی دا انسان پیدا کړی دی الله جل شانه چې کله انسان پیدا کړی دی نو فرمایي چې ولقد کرمنا بنی آدم یقینا ما بنی آدم ته عزت ورکړی دی اشرف المخلوقات نے پیدا کړی دی او د انسان په باره کې الله تبارک و تعالی فرمایي چې خلقت بيدیا ما پخپل لاس باندې پخپل لاسونو باندې چې ما دا انسان جوړ کړی دی الانکه نور مخلوقاتو په باره کې دا فضیلت ورته حاصل نه دی چې هغې باره کې الله جل شانه چې ما پخپل لاس جوړ کړی دی دا د انسان
یو خصوصیت دی چې رب کائنات د اعزاز او د کرام د لپاره فرمایي چې خلقت بيدیا ما په خپل لاس باندې دا پیدا کړی دی او بل بیا پټول کائنات کې بل داسې سیز نشتا بل داسې مخلوق نشتا چې داغي په باره کې الله رب العالمین قسمونه کړي چې دا ما خیسته پیدا کړی دی والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین طور او دغسی تور سینا او دغسی چې د انذر باندې د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک خار مکه معظمه باندې په دې ټولو باندې قسم خوري الله تبارک وتعالى سلور قسمونه بعد فرمایي لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم یقینا موږ دا انسان دا بهترین ډانچه کې بهترین نمونه کې موږ پیدا کړی دا سی په بل د بل مخلوق په حسن و جمال باندې دغه په تخلیق باندې چرته الله تبارک وتعالى قسم نه کړی خدا د انسان بدبختی ده چې خپل اعمالو د وجنه ثم رددناه اسفل السافلين د جهنم هغه کندو ته ځان ورسوي د خپل بدعملو د وجنه حالانکه الله تبارک وتعالى د انسان اشرف المخلوقات پیدا کړي ټول مخلوقات او سردار پیدا کړي خو ځان او پیجني میرے مولا نے مجھ پر کتنا احسان کیا خاک ناچیز تھا میں سو مجھے انسان کیا یو خورنا اللہ تبارک و تعالی د انسان روچت کی او بیا د تخلیق فرمایل او بیا دومره لوی اعزاز ورکو چې د ټولو فرشتو مخې ته آدم علیه السلام ته د سجدي حکم فرمایل دا څومره لوی اعزاز دی هغه فرشتي چې هغه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون دا الله جل شانه د حکم نه یو لمحه د پاره مغوی نه فرمانی نشي کولی سره کولی نشي نه فرمانی نو چې څه حکم ورته کیږي هغه سر تر سي دومره افضل مخلوق دی هغه ته وی چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه دومره لوی اعزاز او اکرام د انسان الله تبارک وتعالى او فرمایل ځکه علامہ اقبال رحمه الله تچاوی چې ډاکټر صاحب نن بالکل فرشتي په شان ښکاری خیسته ښکاری نو علامہ محمد اقبال ورته وی فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دے ما ته چې فرشتہ ویني دا زما توهین دی ځکه فرشتو خو ما ته سجده کړی دی زما پلار نیکه ته سجده کړی دی مسجود ملائکه د انسان خو خپل مقام وپیژني او د مقام څه دی چې کوم مقصد د پاره دی پیدا دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تو آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی د زندگی مقصد بندگی دا او کوم زندگی کې چې د الله بندگی نه وي د الله فرمانبرداری نه وي نو بیا دغه انسان شرمنده ده په دنیا کې هم شرمنده ده آخرت کې هم داشلي شرمنده ده نو لہذا ولقد خلقناکم ثم صورناکم اول د انسان تخلیق دی او بیا خیسته صورت دی څومره ښکلی انسان الله تبارک وتعالی پیدا کړی دی نو د انسان د ښکلی صورت دا ځان له مستقل د الله تبارک وتعالی نعمت دی ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس بیا مسجود ملائکه ګرځول دا ځان ته یو مستقل د الله تبارک وتعالی طرفنا په انسان باندې لوی نعمت دی چې سجده وکړي آدم علیه السلام ته ټول سجده وکړو ابلیس هغه سجده ونه کړه نو په دې آیتونو مبارکو کې چې کوم نعمتونه الله تبارک وتعالی هغه ذکر کوي یو دا چې پزمک باندې انسان ته زی ورکول سچ غواړي انسان په دې ځمکه باندې تصرف کول شي دا د الله تبارک وتعالی یو احسان دی او دویم احسان چې په دې ځمکه باندې الله تبارک وتعالی د هر انسان لپاره د رزق تنظیم کړی دی چې څومره آبادی زیاتېږي خلک زیاتېږي هغه عمره د رزق انواع او اقسام زیاتېږي دا د الله جل شانه نظام دی باطل وای او شیطان وای چې څومره افراد زیاتېږي نو رزق تنګيږي او کمیږي الله تبارک وتعالى وی وفي السماء رزقكم وما توعدون تاسو رزق په اسمانونو کې دي څومره چې افراد زیاتېږي هغه عمره رزق زیاتېږي نن باوجود د دینه چې څومره تعداد د خلکو زیات دي
رب کائنات کوم نعمتونه چې خپل بندگانو لور کوي دینه مخکې خلکو دغه قسمه رزق او نعمتونه نه قتل او نه خړل او نه استعمال کړو سره پیجندونه نو چې څومره آبادی زیاتیږي نو هغه عمر الله تبارک وتعالى د رزق تنظیم زیاتې نو لہذا د الله تبارک وتعالى طرف نه دویم نعمت دا دی چې د پدی زمکه پدی خوره کې د انسان د پاره د رزق تنظیم کړي او دریم دا چې عدم نه وجود ورکو انسان ته هل اتا علی الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا دا زمانہ و چې سره استا وجود نو اوس دا استا وجود دی مسلمانی سجده کې رب ته وحدانیت د الله منی رسالت د پیغمبر منی او خپل ځان ته در باندې عبادت کوي رب کائنات توفیق درکړي دا څومره لوی فضیلت دی عدم نه وجود ترا وستل او بیا داسې وجود چې اشرف المخلوقات پیدا کول او بیا داسې چې په توحید او سنت باندې قائم ساتل او داغه توفیق درکول هدایت درکول دا ځان له مستقل نعمت دی او بل دا چې خپل صورت انسان ته ورکول دا د الله جل شانه نعمت دی او سلورم نعمت د الله تبارک وتعالى په خپل بندگانو باندې دی چې د ټولو ملائکو په وړاندې مسجود ملائکه ګرځول دا مستقلا اکرام دی د حضرت آدم علیه السلام او دغه د ذریت او دغه د اولاد دا د الله تبارک وتعالى غ نعمتونه بار بار موږ ته یاد دهانی کې چې کله انسان خپل مقام او پیژني خپل مرتبه او پیژني نو بیا د الله تبارک وتعالى طرف نه د عزت او احترام او اکرام دی د یو اداري مشر چې کله خپل منصب او پیژني خپل فرض منصبي او پیژني او خپل ذمہ داری او پیژني او خپل حیثیت او پیژني او خپل د کار طریقې کار او پیژني نو هغه ته په محکمه کې په اداره کې په غزي کې مقام او مرتبه ورته حاصلي او چې کله انسان د خپل حیثیت نه هټ کې خپل ځان او نه پیژني خپل عہده او خپل ذمہ داری او خپل مسؤلیت او خپل فرض منصبي او نه پیژني نو بیا هغه ته اعزاز او اکرام نه ملایي لہذا انسان د پاره عزت د دنیا او د آخرت عزتونه ال دې چې کله خپل ځان او پیژني زه څوک يم صد پاره راغلم کوم مقصد د پاره راغلم زما دنیا ته راتلو مقصد څه دی او څومره وخت په دې دنیا کې پاتې کېږم او زما فرض منصبي څه ده څه د پاره پیدا کړی شوی ما چې په دې باندې یو انسان سوچ او فکر وکړي او خپل ځان او پیژني او خپل آخرت د پاره تیاری وکړي د دنیا او د آخرت کامیابی ده الله جل شانه دغه نعمتونه بار بار دې د پاره ذکر کوي چې انسان خپل د دنیا ته دراتلو مقصد او پیژني او پاغي باندې نظر وساتي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك